بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. زما عزتمندو او وګو مسلمانان ورونو، الله رب العزت مونږ ته یو ډېر لوی عظیم شان دین راکړی دی او زمونږ دا دین دا ټول خیر او فلاح دی او نصیحت دی. مختصر خبره دا کوم چې دلته کې الحمدلله زمونږ افتخار خان یو ډېر عظیم شان کار شروع کړی دی چې دا زمونږ د علماو ذمہ داری وه، خو چونکې د علماو ذمہ داری ګڼي نو بس بعضې ټایم کې یو ذمہ داری ته خیال نی او زه دې ته اکثر دا وایم چې دا یو ډېره لوی عظیم الشانه ذمہ داري تا په خپل سره اغوښتې ده او ډېر بهترین طریقې سره مونږ خو چې دلته کې راشو د قرآن محل ته نو دا زړه مو باغ شي او ډېر زیات دعاګانې او د خیر او برکت هغه یو سلسله جاری ده الحمدلله دلته کې. نو دا ډېر لوی عظیم الشان کار دی او دا الحمدلله افتخار خان او د مرګري مولانا داود صاحب نو د دې څومره ټیم دی هغه دی دا خپل طریقې سره خوش اسلوبه سره هغه دا کوي لګیا دي کنه. نو دا زموږ د ټول مسلمانانو د درخواست دی چې تاسو قرآن کریم چې کوم تعظیم دی او کوم تقدیس دی دا غي خیال ساتي او د خپل پکورونو کې یا مدرسه کې یا جمعات کې دا قرآن کریم ویني کنه چې هغه ضعیف وي نو هغه دلته کې فورا راغسوي. ګوره دا یو دی یو لوی عظیم الشان ځای جوړ کړی دی او عظیم الشان کار دی. نو زمونږ مرسته او تعاون سره دا دی چې مونږ د قرآن کریم هغه ادب هغه موقع مناسب سره ضرور کو او فورا هغه قرآن مجید او څومره چې مقدس اوراق دي هغه دلته کې ورسو چې هغه سنبال شي دی دلته کې د مرمت هم کوي دا نه چې هغه لکه بې ځایه شي د مرمت یو کې د هغې نه دا ماشاءالله دا اوس لګیا دي او دا ټول مرمت یې کوي دا څومره عظیم الشان کار دی که نه. انشاءالله تعالی دا درخواست زمونږ چې دا یو ډېر عظیم الشان کار و مونږه په دې کې لږه کوتاهي کوله او افتخار خان دا یو بیړې اوچت کړی دی. الله تعالی یې د دې امداد وکړي، الله تعالی یې د دې غیبي امداد وکړي او الله تعالی یې د دې حامی او ناصر شي او الله رب العزت دې ته په دې کې استقامت نصیب کړي. الله رب العزت په خپل بارگاه عالیه کې قبول او منظور کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. جزاک الله خیرا.